ترمذي شریف کې علامه محمد بن عیسی ترمذي رحمۃ اللہ تعالی علیہ چې د خپل وخت یو لوی مصنف تیر شوی دی، هغه په خپل کتاب کې احادیث راجمع کوي او بیا دا خبره کوي چې د حدیث راوی انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ دی یا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایلی چې کوم یو انسان په روزه کې دروغ پرېږدي، کوم یو انسان په روزه کې دروغ پرېږدي، غیبت پرېږدي، چغلخوري پرېږدي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایي الله تبارک و تعالی ته هیڅ حاجت نه لري روزي او د دغه د یو لوی هیڅ حاجت د باندې نشته دی. ان هغه روزه د الله تقبل او قبول نه ده چې باندې کې انسان دروغ وایي، باندې کې انسان غیبت پکې چغلخوري پکې کوي، دا روزه د الله تعالی مقبول نه ده. حضور علیه السلام فرمایي دا انسان فقط صرف خپل ځان باندې سختی تیر کړه، خپل ځان باندې ولله تیر کړه، خپل ځان باندې تد تیر کړه.